زمونږه په دې پروګرامونو یو څو اهداف دي. یو هدف دا دی چې دنیای کفر په دې لګیا ده چې قرآن وسېزه، دنیای کفر په دې لګیا ده قرآن ختم کا، دنیای کفر په دې لګیا ده د قرآن په مقابله کې بل قرآن راوړه، دنیای کفر لګیا ده علما شهیدان کا چې دا اسلام ختم شي. او سات په سات را ټیسټ کوي د برطانیې او د هغوی سره هم نوا ملګري د کائنات ملعونان هغوی زمون قرآن سیزي. دا امت مسلمه ته ټیسټ ورکوي چې تاسو څه کول غواړئ، خو مونږ قرآن ته وایو، مونږ پیغمبر علیه صلوات والسلام حجرې مبارکې ته پیغام لیږو، او مونږ الله ته وایو الله مونږ ډېر کمزور یو. زما د ملک وزیر اعظم هم وی احتجاج وکا، زما د ملک آرمی چیف هم وی احتجاج وکا، زما د ملک بو منبران هم وی احتجاج وکا، ولکه دا کمزور ایمان با وزیر اعظم هم استعمالی، دا کمزور ایمان با ملان هم استعمالی، دا کمزور ایمان با عوام هم استعمالی. منګ بے بس یو، منګ د قرآن دفاع نشو کولای. الله دې هغه دور راولي چې مونږ هغه لاسونه په ویښ کې کړ کو چې کم زمون قرآن ته ګوتې اچي، او دا وخت به خدای راولي ان شاء الله، دا به خدای راولي ان شاء الله. نو دنیای کفر لګیا ده. هندوستان کې چې کله انګریزان رالل مدرسې یې ختم کړې، قرآن مجیدونه سندونو ته ورځول، علما شهیدان کړل، د چونو بټو ته وګرځول. په هغه دور کې یو بابا په یو ځای ناست دی، یو انګریز را روان دی، دی ورته یو ګوره دی خوا راشه ما سره خواته کېنه، تاسو قرآن وسېزو، تاسو قرآن سیند ته وګرځو، تاسو مدرسې ختم کړې، تاسو علما شهیدان کړل، تاسو ګمان دا دی قرآن ختم شو، لږ ما سره کېنه. یو بابا را روان دی په سره ګېډې دی، ورته بابا لږ دا ګېډې کېده تا ته مې سوال جواب دی. هغه بچی وایه څه وایي؟ ویله قرآن راته ووایه. وی د کوم ځای نه ووایم؟ پلاني صورت نه، دا پرې د پلاني صورت نه، دا پرې د پلاني صورت نه، دا پرې د پلاني صورت نه. ورته ځه یوه ماشومه را روانه ده، ای بچیه دې خوا راشه قرآن ووایه. هغه بابا د کوم ځای نه؟ پلانی صورت نه، پلانی صورت نه. ویزه بچیا یو ماشوم را روان دی، هی بچیا قرآن ووایا، پلانی صورت نه، پلانی صورت نه. دی هغه انګریز ته وایي هی انګریزه تا خو د کتابونو نه، المارو نه، مدرسو نه قرآن مجیدونه ختم کړل، خو د دې سینو نه به قرآن څنګه ختم؟